الکانو ته وګوره د ټي وي په پرده چې د کم دم کم شان شوکت وګوري هغه شان شوکت د الکانو ته وګوره دوی داسې جوړ کړ. پاکستان خو یو جوکر ملک دی. جوکر پیژنئ نقلیان د دوی خپل اس تهذیب نشتا فیشنی نشتا کریکٹری نشتا دا جوکران دی. او که د امریکې لیونی وکته چې لوی لوی سرونه پریخي سبا ګوره د هلکانو هغسې لوی لوی سرونه پریخي. که د هغې پتلون یې وکتو هغه د جیم غوندې پتلون هغې ټیټ د هلکانو ته ګوره دوی لکه نچو ته تورتوړی ور اغوستی دوی هغسې پتلونه. نو دا جوکران دي. که د امریکنو لیونو ګیرې وکتې په دې کالجونو کې د هلکانو هغسې ببرې ګیرې او دا بریتونه د میلو غوندې سرونه دا یو خو ده چې زه هیپیز یم زه هیپیز یعنې ته د امریکې لیونی. نو پاکستان یو جوکر قوم دا لیونی دي. د دوی خپل هیڅ تهذیب نشته. ویښته ستا شوق دی ستا شوق دی. ما ته وګوره پیغمبر 3 قسمه ویښته پریښي دي. وفرا لما او جمعه. د غوږونو تر دې نیمه د غوږونو تر دې پیسکو او تر دې اوږو 3 قسمه ویښته پیغمبر پریښي داسې تم پرېږده. الله دې امان راکړي. د لندن د ملکې د زوی واده وشو. د هغې د انګور نامه ده لیډي ډیانا. پاکستان کې نایانو بورډو لګولو ډیانا کټ. هلکان به ورتله وی به ما ته د ډیانې غوندې ویښته جوړ کړه. نو ما ښار کې جلسه وکړه. ما وی چې هلکان ډیانا خو د دغه ښځه ده د چارلس. نو ستاسو چارلس څوک دی بیخه موزه. نو د هلکان ټول خفه و بیا چې مونږ ته د چارلس ښځه ووې. نو ته چې نهی ته وی چې ما ته د ډیانې ویښته جوړ کا. نو یعنې زه ډیانه یم که نه. نو چې ته ډیانه خو چارلس دې میړه دی که نه. دا هغه شرمېدلی قوم. د دوی به کم غم جاړې کم یو نه دی 2 نه دي 10 نه دي 40 نه دي. لباس تاسو وګورئ ټای انګریز ولې اچوي؟ ځکه چې د هغې مذهبي شعار دی صلیب. ستا مذهبي شعار وګوره ته مغسې کوه که سیکان وګوره مذهبي شعار یې دی پټکی په سرول او د ټول بدن نه یو ویښتم نه لرې کول. انګریز پې وس کړی دلته په فوج کې جرنیلان او برګیډیران به سیکان. د وردی د کپړې غوندې رنګ به د پټکي د کپړې و لیکن هغه کپ به نه په سرول ویل به زمونږ مذهب کې نشته.